چې الله تبارک وتعالی هم فرمایي چې تاسو د خپل ورونو په آپس کې صلح کوئ، او د نبي علیه الصلاة والسلام هم دا فرمان دی چې تاسو د خپلو مسلمانانو ورونو په منځ کې صلح او روغه کوئ. نو په دغې حوالې سره چې کوم دی دا محفل جوړ شوی دی، د ټولو نه خو زه مخکې د دې دواړو فریقینو د زړه د ګهرایۍ نه شکریا ادا کوم چې جرګه راله دوی ته کېناستل، په دې کې مشران راغله، ښکلي خلک راغی، د کلي علاقې خپل خپلوان، هغه ټول په دې خبره باندې غمجن او دردېدلي چې دوه وروڼه دوه رشته دار چې په آپس کې د یو بل سره دنیا ده، خامخا مشران متل کوي په یو داغ کې دوه لوښي جنګېږي، نو خفګانونه، پریشانۍ، جنګ جګړه دا ټول په خپلو کې پیدا کېږي.